जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लड़की द मलकंड दरगेह लुई जामिया सजानिया रिजविया की बरकती गुंड शवी चपकी द पुख्तनख्वा स्तरो आलिमानो और नाथखानानो गडून कड़ी दे तफसील गुरु द इमरान जरियाब रिपोर्ट की د رحمتونو باران فضا د درود او سلام پنارو د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار کوي. د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ ورځ مسلمانان په ډېر مذهبي جوش او عقیدت سره مانځي. د ملکند درګاه لوی دینی درسګاه جامعه سبحانیه رضویه کې د نور کلب پسیر سخت کال هم د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په لړ کې برکتی غونډه تر سره شوه چې پکې د پښتونخوا ستر عالمانو او ناتخوانانو ګډون کړي وو. اجتماع ته د مرکزی رویت اعلان کمیټه غړي مفتی فضل جمیل رضوی، علامه فضل سبحان، مولانا فضل منان، جنید قادری او علامه رحمت الله قادری ویناګانی وکړي. ویناوالو خپل خبرو کې ویل چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه د ټول انسانیت لپاره د امن، محبت، اخوت، برداشت او حسن کردار کامل نمونه ده. هغه په دې خبره زور ورکړو چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي د ژوند برخه جوړ کړی شي او په معاشره کې دي د محبت، روادارۍ او ورورولۍ ته وده ورکړي شي. په برکتی غونډه کې ناتخوانانو برګای رسالت ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. نو محفل په درود او سلام کې بدل شو. سلسلہ میرے گناہوں کا حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا حرم تک پہنچا. کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ویناول ویل چې د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم بنیادی مقصد عشق رسول صلی الله علیه وسلم او سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل عملی ژوند کې خپلول دي. د غونډې په پای کې د ملک او قوم د سلامتۍ، امتی مسلمه د سرلوړۍ، امن او خوشحالۍ لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. عمران دریاب، خیبر نیوز، درگاه مارکند.